غوړي ګران چینی ګران غریب باخر کوي ولې سو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ میسا پیشل چینل او زم تاسو رو مختیار ساګر. قدرمندو کتونکو، نننۍ ویډیو چې دما کمدنو داغه د یو کس لپاره نه ده بلکې د ټول قوم خبره ده. ملګرو د ویډیو شروع کیدو مخکې د تداوم چې دا ویډیو چې کوم ده به ضرور شیر کوئ چې دغه حکمرانانو ته کم د قوم مشران چې کم دي هغه ته دا ویډیو لازمي ورسي. نو ملګرو، نن زه د یوې پارټۍ سپورټ هم نه کوم، نه دا وایم چې زه مسلم لیګ یم نه نېشنل یم او نه د پی ټی آی یم. دا مسله چې دا د یوې پارټۍ د یو کس ته خبره نه ده، دا د ټول عوام او د غریب ولس خبره ده. نو ملګرو، که نن سبا تاسو وګورئ نو د وړو قیمتونه چې کم دي نو تقریبا 2803,000 روپو ته یوه تروړه 4 تروړه ورسېده او خلک خو خاموشه دی. که خلک څه ووایو ما، خو آیا د غریب سړي فریاد چې کم دی هغه کم اعلی حکمرانان چې کم دي هغو ته دا نه رسي؟ نو دا اواز به زمونږ څوک اوچتوي؟ دا اواز به زمونږ چې کم سیاسي مشران دي د قوم، نو په هغې کې د ضلع شانګلې نه چې زه تاسو ته کوم وایم، کوم منتخب شوي کسان چې کم دي، کوم مشران چې دي سیاسي خلک، نو په هغې کې انجینیر امیر مقام، ډاکټر عباد الله او شوکت یوسفزی، وقار، فیصل زیب صاحب او نور دغه شانتې چې کوم چې هم سیاسي مشران دي، عبدالمنیم صاحب او نور دغه شانتې ټولو ته زما دا درخواست دی چې دا کوم خبره چې کوم ده د ګرانۍ ده، نو د غریب سړي اواز چې کوم دی دا پارلیمنت هاوس ته نه رسي، دا اسمبلي هال ته نه رسي. دا به څوک رسوي؟ دا به دا حکمرانان رسوي او دغه اسمبلي هال کې به په دې باندې خبره کېږي، په دې به بحث کېږي. اوله خبره خو دا ده چې د غریب سړي اواز په خپله دغه ځای ته نه رسي، دا به دا حکمرانان رسوي. نو آیا دا حکمرانان چې کوم دي د ووټونو په وخت کې هر یو چې دی، دا نه ده چې یو پارټۍ والا، هر یو حکمران چې د پارټۍ په وخت کې کوم وخت ووټونه نو هر یو چې کوم دی د غریب سړي سره ودرېږي او د غریب سړي تپوس کوي. خو چې کله هم په غریب سړي باندې دا قسم حالات راشي نو نن پورې یو سیاسي کس هم دا آواز اوچت نه کو. دا د یو کس خبره نه ده چې حکومت د چا دی یا دغه د چا دی، دا د هر سیاسي وګړي هم دغه یو فرض جوړېږي چې دوی د دې خپل غریب عوام چې کوم دی په دې وخت کې دا آواز اوچت کړي، پارلیمنت هاوس کې په دې باندې خبره وکړي چې آیا غریب ولس ته ولې دومره زیات تکلیف دی. لکه دا ګوره د وړو یوه تروړګۍ نو د یو سړي چې کوم ده 400-500 چې زیات نه زیات 600-700 روپۍ د یو غریب سړي دیاړي ده، او هغه دیاړي هم چې نن سبا وخت کې چاته میلاو شي نو تاسو ووایئ چې هغه به څو ورځې دیاړیو کې چې صرف وړو تروړه یوه تروړه به هغو په هغې باندې واخلي. نو آیا یوازې د وړو تروړه خو نه ده، د دې سره غوړي لګي، د دې سره چیني لګي، څیزونه چې کوم دي ملګرو د دې نه راغ نه کېږي او د دې نه بغیر چې کوم ده زندګي نه تېرېږي. د هر غریب او کمالدار د هغه لپاره د خوراک څښاک چې کوم دی نو هغه ضرورت دي او په هغې کې د ټولو نه اهم ضرورت چې کوم دی اوړه دي، ځکه چې ډوډۍ هر یو کس خوري، هغه که غریب دی که مالدار دی. نو مالدار خو به د هر طرفه پیدا کړي، خو غریب سړی به د کوم ځای نه پیدا کوي. نو پلیز زما دغه یو ریکویسټ چې کوم دی نو دغه حکمرانانو ته دی هغه چې د یوازې دا نه چې د ضلع شانګلې د هر د خیبر پښتونخوا چې د کوم ځای کوم واکداران نو هغو دې هم په اسمبلي هال کې دغه یو خبره اوچته کړي چې آیا چې په خیبر پښتونخوا کې د نرخونه دومره زیات ولې دومره زیات شو. د دې اهم وجه خو یو خبره خو دا ده چې کوم غټ ډیلران چې کوم دي ملګرو، دا یو خبره زما حکومت ته هم دا یو درخواست دی چې کوم د ضلع انتظامیې ته چې کوم غټ ټیلران چې کوم دي نو هغو ته چې پته ولګي چې په مارکیټ کې د وړو قیمت په بره روان دی، نو هغو سې چلو کې چې هغو وړو په یو ځای واخلي او ځای په ځای چې کوم دي هغه سټاکونه ولګوي او دا وړه چې کوم دي د مارکیټ نه غیب شي. نو کومه تروړه چې تا ته په 2500 میلاویږي هغه یو دم بیا 3000 ته هم خطی شي. نو ضلعي انتظامیې ته هم زه دا درخواست کوم د خیبر پښتونخوا حکومت ته او بلکې ټول حکومت ته، کوم ضلعي انتظامیه دی او کوم نور اعلی حکمرانان چې دي کوم نو هغو ته زما ټول دغه درخواست دی چې دوی لاول په غټو ډیلرانو باندې وګرځي او چې کم دکاندار سره هم دغه شانتې وړه برآمد کېږي نو هغو دې بالکل د هغو باندې پرچې ورکوي باقاعده باندې او دغه دې سرکاري کوي. نو زما د ضلعي حکومت ته هم دغه درخواست دی او د خیبر پښتونخوا حکومت ته مې هم دغه درخواست دی چې دوی دې لازمي چې کم دي نو دوی خپل انکوایري وکړي. لکه دومره وخت وشو لکه ما څوک نه دي لیدلي چې داسې دوی د نرخونو تپوس کړی دی. نو آیا اے سی دی او که ډي سی صاحب دی نو هغو ته هم دغه درخواست دی چې هغو دې په بازارونو کې ځای په ځای یوازې د ضلع شانګلې اے سی ډي سی صاحب ته نه بلکې د ټول خیبر پښتونخوا اے سی ډي سی صاحب او اعلی حکمرانانو ته زما دغه درخواست دی چې دوی دې په بازارونو کې وګرځي او د دغه وړو چې کوم نرخونه دي د هغې د پیکس چې کوم نرخونه دي هغه دې راوباسي او تپوس دې وکړي چې د کومو ډیلرانو سره څونه وړه پراته دي، آیا هغو ولې دومره وړه سټاک کوي چې د ضرورت مطابق باندې کوم دکاندار سره خپل وي نو هغه دې خرڅوي. دومره سټاک ته څه ضرورت دی؟ د دغې د وجې په مارکیټ کې چې کوم دی شارټیج راشي او نرخونه چې کوم دي هغه مخ په بره روان شي.
نو ملګرو ته ما دا ویډیو چې کومه ده ما د خپل ځان دپاره نه ده کړې بلکې د غریب سړي اواز مې اوچت کړی دی او غریب خلک موږ ټول یو نو د دې ویډیو مقصد هم دغه دی چې دا ویډیو چې کومه ده مخکې حکمرانانو ته شیر کړی شي چې هغوی په دې باندې اکشن واخلي کوم د ضلعي حکومت چې دی کوم خیبر پښتونخوا حکومت چې دی نو چې هغو په دې باندې لازمي اکشن والي چې د دې وړو دا کم نرخونه چې کم دي نو چې دا را کنټرول شي او مخ په بره باندې لاړ نه شي ولې چې د دې سره د غریب سړي ژوند چې کم دی نو هغه ډېر په ګرانۍ سره بیا تېرېږي او غریب سړي ته بیا ډېر زیات تکلیف وي ځکه چې وړه ګران شي نو غریب سړي سره چې کم دی د وړو د اغستو بیا پیسې نه وي ذریعه نه وي هغه به بیا خامخا په خودکشۍ مجبوره کېږي ځکه چې هر سړي ته بچي ناست دي نو بچي خامخا بیا خلک رزق خو هر سړي ته پکار دی ډوډۍ هر سړی خوري نو د دغې د وجې بیا ډېرې مسلې جوړېږي په ملک کې بیا ډېر حالات خرابېږي نو پلیز زما یو ځل بیا تاسو ټولو ته دا درخواست دی چې دا ویډیو چې کومه ده دا مخې ته ضرور شیر کړئ چې دې حکمرانانو ته دا ورسي او په دې باندې کوم دی حکومت هم اکشن والي او کوم اعلی حکمرانان چې زمونږ کم دي نو ما چې کوم سیاسي کسان هم یاد کړه نو دا ټول زمونږ مشران دي نو پکار دا ده چې دوی په اسمبلي حال کې دا خبره اوچته کړي دا اواز اوچت کړي په اسمبلی کې چې دا د ګرانۍ کوم چې اواز دی ځکه چې د غریب سړي ما خو تاسو ته ووایي که موږ چغې ووهو بل ووهي نو دا اواز چې کوم دی دا داسې نه رسي دا اواز به څوک رسوي دا به دا سیاسي حکمرانان چې کوم زموږ مشران دي دا به دوی دا چې کوم دي دا به اسمبلي حال ته دا رسوي نو ملګرو که کومو ملګرو سره هم زما د دې خبرو سره اتفاق وي نو پلیز دا ویډیو چې کوم ده دا دومره شیر کړئ چې خامخا په دې باندې اکشن واخیستی شي او دا چې کوم ده دا دغه حکمرانانو ته دغه سیاسي مشرانو ته دا ویډیو ورسي نو که دا ویډیو خوښه شي ملګرو دا شیر کړئ او د خپل قربان مختیار ساګر لور کې اجازت لوی الله